زموږ هغه طیارې او هغه هلیکوپټر چې د هېواده څخه ایستل شوي دي او ځینو هېوادونو راڅخه ګرځولي دي، زه اعلان ورته کوم په ډېر احترامانه شکل باندې، په ډېر احترام سره زموږ کومې تیارې چې تاسو سره ولاړې دي، که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي، دا بېرته راولئ، بېرته یې راواستوئ. دا د دې ملت او د دې هېواد شتمني ده، مالک یې دا هېواد او دا ملت دی. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیارې په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي. د دې هرې تیارې د هر نټ حساب به ورسره کوو. هېڅ څوک نشي کولی چې زموږ هوایي ځواک یا زموږ تیارې او زموږ هلیکوپټر او جهازونه دا ټول په هېواد کې بند وساتي. زه غوښتنه ورڅخه کوم، په ډېر احترام غوښتنه ورڅخه کوم، زموږ حوصله دې نه ازمایي او موږ دې نه مجبوره کوي چې په ورته عمل باندې حتی الامکان په وس مفرایي په هغه لاس پورې کړو. ولو که موږ ضعیف یو، ولو که زموږ د حکومت ابتدایي شوي دي، ولو که زموږ نسبتاً ودې ته پر خپلو پښو ولاړ تر اوسه پورې لا نه یو، خو بې غیرته نه یو او چا ته دا اجازه نه ورکوو چې هغه زموږ شخصي شتمنۍ کنګل کړي او یا زموږ شخصي ملکیتونه راڅخه وګرځي. لهذا دوی دي زموږ تیارې او زموږ جهازونه هلیکوپټر چې که هر څه دي هغه دې بېرته راته واپس کړي او را دې ودي دې هېواد ته. که یې نه راولي نو بیا موږ کولی شو چې خپل توس مطابق عکسالعمل وښیو. ډېره حوصله مو کړې ده، ډېر صبر مو کړی دی، نور موږ حوصله تمامېږي. نور به انشاءالله تعالی موږ د امنیت پر لور باندې تګ کوو، د سوکالۍ او د کامیابۍ او د ترقۍ پر لور باندې به تګ کوو. موږ ژمن یو چې په خپل سر مال، په خپلو ځمکنیو قوتونو او هوایي قوتونو د دې ملت ساتنه وکړو. ټول هېوادوال که شتمن او تجاران دي، که ډاکټران دي، که نور ذي صلاح هېوادوال دي چې هره ګټه یې ودې ملت ته رسېږي، چې هره ګټه یې ودې هېواد ته رسېږي، هغه باید راشي، لاس په کار شي او نور د دغسې مشکلاتو مخه ونیسي. ډېر مشکلات راته پاته دي، ډېرې دربدرۍ راته پاته دي، په مخ کې ډېر درانه مشکلات لرو. که ټول لاسونه سره ور نه کړو او ټول سره یو د بل لا ونه تړو او په ګډه همکاري او کوشش ونه کړو، دا کارونه نسو کولی. ټول هغه پیلوټان چې د دې هېواد څخه تللي دي، هغه انجینران، هغه د هوایي ځواک کارکوونکي چې د طالب د وهمه یا د اسلامي امارت د وهمه څخه او یا د شخصي ګټو په خاطر دې هېواد څخه وتلي دي او هېواد یې پرېښی دي، موږ دعوت ورکوو راشي. تاسې پوښتنه وکړئ دغه کسان چې دا دلته یې پاته شوي دي او خدمت یې کړی دي او تر اوسه پورې اخته دي، چا یې قدرداني نه ده کړې، چا مننه نه ده ورڅخه کړې. موږ ډېره مننه او ډېر قدردانۍ کوو دغو کسانو چې د امریکایانو د بلنې سره سره یې د هغوی بلنه نه ده منلې او د دې وطن او د دې هېواد مینې ورباندې غلبه کړې ده او پاته شوي دي نن د اسلامي امارت تر سیوري لاندې، د دې نظام تر سیوري لاندې د هېواد په خدمت اخته دي. هغه کسان چې تللي دي هغه دې هم راشي او خپل خدمت ته دې دوام ورکړي. هېڅ ستونزه به ورته نه وي، هېڅ مشکل به ورته نه وي.